چې زمونږ استاد لپاره لوی شی قرآن او حدیث دی. تاسو راواله قرآن کنه. په پیغمبرانو سخت سخت تکلیفونه راغلي دي، سخت اشد البلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل. د ټولو نه سخت او خطرناک تکلیفونه دا په پیغمبرانو راغلي. اوس پیغمبر دا تکلیف زمونږ او د دې امت دپاره برداشت کړی دی، هر پیغمبر. اسې مختصر ویم، زما خبره بیا وروستو چې کوم زما مقصد دی هغې له م رسوم. آدم علیه السلام وګوره که نه، موږ او تاسو ته یې لاره کوله وکړه. که یو سړی ډېر ګناه تې وشي او ده ما ته په صحیح طریقه رجوع کړه، زه به پرې رجوع د رحمت وکړم. آدم علیه السلام نه ګناه شوې هم نه وه او 4.5 شریکاله الله ته وجړل او په خولې به یې څه وي؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. هغه 4.5 شریکاله پس د هغه توبه الله رب العالمین قبوله کړه. ستا 4.5 سیکنډ هم په دې باندې نه لګي. آدم علیه السلام زموږ دپاره 4.5 شریکاله الله ته وجړل، موتا ته دومره اسانه کړه چې په 1.5 سیکنډ کې دا دعا د زړه نه ووایي، الله وایي ټول ګناهونه به راته معاف. ربنا ظلمنا انفسنا، الله ته رجوع کړه، الله پې رجوع د رحمت وکړه. قرآن کې الله وایي فتاب علیهم، موږ پې رجوع د رحمت وکړه. ورپسې هسې مثال په طور راته ویم، حضرت یونس علیه السلام تکلیف پې راغی، سخت تکلیف پې راغی. الله وایي په 100 تیارو کې مې ګیر کړه. وظنون اذ ذهب مغاضبا فنادى في الظلمات. الله وایي 100 تیارو کې مې ګیر کړه. اوس تکلیف هغه د برداشت کړ، خو لاره یې موږ ته ډېره اسانه کړه چې په دې خولې باندې صرف ووایه چې لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ګناهونه معاف کول خو پرېږده چې په سچه دې دا الفاظ ووي، الله وایي ګناهونه مې په نیکو بدل کړي. لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. موسی علیہ السلام ته وګوره تکلیف پې راغی، سخت تکلیف یې برداشت کو. د مصر نه راځي مدین ته، 8 شپې مزل کوي او بیا الته رب العالمین ته سوال کوي رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. خدایه ته چې کوم خیر ما ته رالیږې زه ورته نن ډېر محتاج یم. رب ته وجړل، د رب لمنې ته ځان وغورځو. الله رب العالمین ولا ټیکانه پرېږده، کور پرېږده سجانه. د پیغمبر تربیت یې وله ورکړو، د پیغمبر په لور مبارکه باندې نیکه وتړله، ځکه الله ته ځان وغورځو. تکلیف یې زموږ دپاره برداشت کړو، نن یې موږ ته اسانه کړه چې مشکل له باندې راشي رب انی لما انزلت الی من خیر. او بیا زمونږ او ستاسو دواړو جهان سردار جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ټوله زندگی د تکالیفو صرف یو خبر راته کو. مونږ وایو هلکه داسې چلې داسې چلې دا سحر دی او دا جادو دی او دا دی او دا دی. ټیک ته سحر هم شته، جادو هم شته، دا نظر هم شته، خو زموږ ستا دپاره رسول الله مبارک هر څه برداشت کړل، برداشت یې کړل. په نبي علیه السلام سحر وشو. یو روایت کې 6 میاشتې، بل روایت کې 4 میاشتې، بل روایت کې 4 ورځې، بل روایت کې 1 کال پر رسول الله مبارک د جادو اثر وو. د نامه نه لاندې وجود کار نه کو. ایره به د دنیا په امورو کې عایشه بیبي راتله. 1 کال یې زموږ دپاره تکلیف برداشت کو. رب ته رجوع کړه. رب ورته وی چې کلم په چا باندې جادو شي زه درته چل خیم. دا 2 اخري صورتونه پې وایې انسان، جادو به هم پې نه وي، سحر به هم پې نه وي، نظر به هم پې نه وي. زموږ دپاره هغه برداشت کړو. نو زما د خبرې ورونو مقصد دا دی چې زمونږ او ستاسو په زندګۍ کې به مشکلات راځي، تکلیفونه به راځي، مصیبتونه به راځي، خو دې مصیبتونو کې به موږ څه کوو؟ رجوع الله به کوو. او د رجوع الله سره به د دې خولې نه بعضې الفاظ وباسي، بعضې کلمات به وی. اوس د هغې کلماتو دومره کمال به وي چې زما ستا به څه مصیبت وي، زما ستا به څه مصیبت وي. یا به دا وي چې رزق به هم نه وي، یا به دا وي چې مزدورو کې به او نوکرو کې به او کاروبارونو کې به
تاوانونه نقصانونه وي یا به بیماران وي یا به دا دغه وي نقصانات به وي یا به مقدمی وي یا به د اولاد نافرمانی وي یا به رشته نه کیږي یا به نور څه مشکلات وي دا هیڅ مشکلات نه دي د دې نه سخت سخت مشکلات په دغه پیغمبرانو راغلي دي عجیبه عجیبه کلمات یې ویلي دي هغه د غرونو هسې مشکلات الله د هغې په برکت باندې حل کړي دي نن درته یو بله کلمه ښیمه او یو بل ذکر راته ښیمه چې د الله په ذات مې د قسمي چې داسې کلمات چې د هغې د برکته الله رب العالمین کم تکلیفونه د یو پیغمبر نه لر الفاظ ډیر کم الفاظ هېڅ هم نه دي ډیر کم دي او الله هغه سخت تکلیف چې الله ورته سخت ویلي دي خطرناک یې ویلي دي الله هغه ټول لر کړ دا حضرت نوح علیه السلام یو دعا ده ولا شان په قرآن شریف کې ده او داسې کمالات دي داسې فیدې دي چې ستا د غټ نه غټ مشکل دی ولی نه وي الله به د دقې د برکت الله حل کوي حضرت نوح علیه السلام اول متعلق وره چې په کوم تکلیفاتو کې د ژوند تیر کړی دی او بیا هغه کلمه چې د هغه د خولې نه وتې ده هغې کم کمال کړی دی هغه راته وایم حضرت نوح علیه السلام دا په اولو العزم پیغمبرانو کې قرآن شریف کې د بعضې اولو العزم پیغمبرانو ذکر شوي دي په هغې کې حضرت نوح علیه السلام نوح علیه السلام په عراق کې الله پیدا کړی خپل نوم یې عبدالغفار او په عبدالملک نوم باندې مشهور خو چې په قرآن شریف کې کوم نوم راغلی دی هغه نوح دی نوح دا ولې د به الله ته ډېر جلل نوحه وایي جلا ته نو د دې وجې لکثرت نوحه یسمى نوح د ډېرې جلا د وجې نوم نوح علیه السلام شو الله رب العالمین ولا عمر می عجیب عمر ورکړو 15 روایت دي د په عمر کې یو روایت کې راغلی د عمر 2.5 سره کال بل روایت کې راغلی دي 1500 کال عمر خو د شهید اسلام مولانا حسن جان صاحب رحمت الله علیه واسعه داغه نه ما اوریدلی ډېر تاریخ دانو ډېر مورخ ډېر تاریخي کتلو وی د حضرت نوح علیه السلام خپل ذاتی عمر 50 د پاسه زر کال یعنی 50 د پاسه زر کال هم ډېر عمر دی او 9.5 کال قوم ته تبلیغ کړی خو د قرآن نه ثابت دی اخو په نص د قرآن نه ثابت دی چې نوح علیه السلام خپل قوم ته 9.5 کال تبلیغ کړی دی په شلمه سپاره کې الله وی ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فلبث فيهم 1000 سنه الا 50 عاما 9.5 کال قوم ته تبلیغ کړو حضرت نوح علیه السلام لومبی پیغام رسولم دی د رسالت هغه چې کم پیغام د رسولو هغه دغه نوح علیه السلام ته لومبی ملو شوی دی قومي په لومبی د قوم بت پرستی شروع کړي و لومبی د قوم بت پرش دا په مخ د ځمکې دا بیا تاریخ ان شاء الله دا برته بیا بیان کوم خو چې لومبی د بوتانو عبادت چا شروع کړي دغه د نوح علیه السلام قوم شرک لومبی په دوی کې شروع شو نوح علیه السلام وتعالى رب العالمین رولیږه او د نوح علیه السلام بیان زمون په قرآن کې دا خبره موره په یو کم 10 ځایونو کې الله کړی دی په قرآن کې په یو کم 10 ځایونو کې 3 ښکارت د حضرت نوح علیه السلام نوم زمون په قرآن کې دی 43 ښکارت دا د دې د وجې چې د دې واقع نه عبرت واله نوح علیه السلام په دغه سختو تکلیفاتو کې الله ته څه ویلي دي هغې بیان درته نوح علیه السلام قوم ته وی یا قوم ان اعبدوا الله ما لكم من اله غیره او بله وره خبرې پس خبر را یادېږي د نوح علیه السلام په نوم باندې زمون په قرآن شریف کې مستقل صورت دی په یو کم 10 سپاره کې صورت نوح نو د دې نه اندازه ولګوئ چې د ده واقعات ګورې زمون دپاره لوی د عبرت څیز دی ډېر لوی عبرت پتیلو نوح علیه السلام قوم ته راغی ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم نوح علیه السلام راغی زما قومه د یو الله عبادتو کې دغه الله تاسو پیدا کړی
او کو چری د یو الله م عبادتونو کو انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم د یو درناک عذاب د دنیا او د آخرت نن یارو مګ چې دا خبره د نوح علیه السلام قولو نو د جواب سره او هو جوابونه خو مختلف دي خدا جواب یې وره دا په 12 سپاره کې دا قال الملأ من قومه ما نراك الا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا بادي الرأي ته خو زمونږه سې سړی کنه تا ته پیغمبر چا ویلی او ته چا پیغمبر کړی ته خو زمونږه سې سړی خو بیا دې د پیغمبرۍ چې د اعلان وکړو نو دویم نمبر دا وره چې هم اراذلنا بادي الرأي ستا چې کوم تابعدار دي او تی ستاسو نه رذیل زمونږ په قوم کې بل نشته دا ورته قوم وي نوح علیه السلام ورته وی چې زه خو د الله پیغمبر یم قال انما انا رسول ربک زه خو د الله رسول یم د الله د جانب نه راغلی یم او زلی ولینیم بل ځای کې ورته وی قال انی لنراک فی ضلال مبین ته خو ګمراه قال یا قوم لیس بی ضلالة ولکنی رسول من رب العالمین زه خو د الله رسول یم زه ګمراه نه یم پیغمبر چېرته ګمراه کیږي نوح علیہ السلام دا قوم ته دا دعوت دا تبلیغ دا جلاګانې دی ورته شروع کړې خو د نوح علیہ السلام قوم ډیر بدبخته قوم نوح علیہ السلام به رونیوه او د الله په ذات مې د قسمی په روایاتو کې راځي دومره به او چې بېهوشه به شو روایاتو کې راځي په تفسیر کې وایي د پاسه به مرغۍ راغلې او د سمندر نه به اوبه راواغېستې او په هغه به دغه نه بیا به هوش کې راغلی دعوت شروع کا څومره دعوت وکړه الله اکبر یو ځل الله ته وی قال ربي اني دعوت قومي ليلا ونهارا ربا ما شپه ورځ نه دي کتلې شپم لګیاوم ورځم لګیاوم اني دعوت قومي فلم يزدهم دعائي الا فرارا داسې بدبخته قوم ته دی الله را لېږلی ما چې زه ورته خبره کوم هغوی رانه منډې وی فلم یزدهم دعائي الا فرارا واني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم واستغشوا ثيابهم کله چې ورته دعوت شروع کم نو د ظالم بچی دي په غوږونو کې ګوتې ورکړي صادر داسې راواچي په ځان باندې فلم يزدهم دعائي الا فرارا واني كلما دعوتهم لتغفر لهم الله بخي زمومنه الله مغفرت کوي نو جعلوا اصغونو کې ګوتې ورکړي واصروا واستكبر استكبارا تکبر کی بیا میں سچ چلو کا اللہ تا پتا ثم انی اعلنت لهم واسررت لهم بیا میں وتا پټم لګیا شم پټ پټ دعوتونه میں مو چلو خار دعوتونه میں مو چلل یا اللہ دا خو نسمی رب العالمین وتوی خدا سے چلو کا چې اوس څه چلو کم وی رب لا تذر علی الارض من الكافرین دیارا خدای په مقدس بکې د یو کافر کورم پرې نه دی الله اکبر بس الله وی ټیک تا وی څه چلو کم یا الله وی واصنع الفلك باعیننا ووحینا ولا تخاطبني في الذين ظلموا انهم مغرقون کشته تیار کړه کشته شروع کړه دا ګوره قرآن دی دا راته داسې افسانه نه ویم دا ته قرآن شریف آیاتونه دي زمونږ په نگرانۍ کې کشته شروع کړه کشته شروع کړه په روایاتو کې راځي چې یو نیم سل ګزه اوږده یو نیم سل ګزه او اتیا ګزه پلنه دا کشته شروع کړه اوس په ځمکه لګیا دی نه د سیلاب شته او نه سیند شته او کشته جوړوي دا رامیان رالل دا قوم والا چې قوم والا رال ويصنع فلك وكلما مر عليه سخروا منهم ټوقي وفس شروع کړي ها دا په پاوا ګرځي دې سره بس چل کې دی له په بالټو کې راوړي دا خبره وته شروع کړي الله توي خدای ټوقي را پوري کوي قال ان تسخروا منا فانا نسخر منكم فسوف تعلمون دوی دم ټوقیو کی الله وی سبا وسره زم ټوقی کوم صبر وکړه دا سه ټوقی وسره وکم چې دې ټولي دنیا ته به راځي د عبرت نشان جوړ
رب العالمین دا سے چلو کچھ سیلاب راغ او سخت تکلیف په نوح علیہ السلام راغی یو خواب اوس عذاب راځي بل خواب اوس د قوم سره مقابله ده او څومره مقابله وکړه يرلو لس کالنا سل کالنا 500 کالنا 950 کالا د 950 کالو دی مشکلات دی تکالیفو حضرت نوح علیہ السلام را غونډ کو داسې او رضی رب ته دعا وکړو دغه دعا نن زه تاسو ته بیانوم چې ستا د زندګۍ څومره مشکلات دي الله به د دې د برکت لري کوي قرآن شریف کې الله وی فدعا ربه نو یو ورځ الله تعالی سوچت کړ چې خدایا ما خو 950 کال د دې قوم مقابله وکړه زه په څومره سخت مشکلاتو کې ګیر شم یا الله زه بې بسه شم بس زما نور بس نه چلیږي څه چلو کوم نو الله ته وی فدعا ربه هغه دعا دا وره صرف 15 ټکی دعا دا او کمالات بیا وره انی مغلوب فانتصر ربی انی مغلوب فانتصر دا دعا دا اے زما رب زنن ډیر بے وسه ما انی مغلوب ز بے وسه ما فانتصر نو خدای زما امداد وکي دا دعا دا ويا ربي إني مغلوب فانتصر سلور ته کی دعا دا کمال اسوره کمال کمال دا ګوره زتا استاد سي صاحبانه نه وېما درته زدا سي قسم سم نه دا شروع کړي دا قران دی قران انی مغلوب فانتصر خدای زما زبي وسم زما امداد وکي انی مغلوب فانتصر خدای زبي وسم زما امداد وکي الله څه چلو کو ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر وفجرنا الارض عيونا فالتقى الماء على امر قد قدر الله وی ها ما ته سوال کو تبي بس شوي نوح عليه السلام تخو به بس خو زه خو به بس نه وکړ الله خو به بس نه دی الله وی امداد دکم الله ورته وی کشته کې سورېګا او وای چې بسم الله مجریها و مرساها ان ربی لغفور رحیم کشته تو خطا اتیا کسانی ځان سره چې کوم مسلمانانو اغیم او خېجول خوا کې بچي ولال د قرآن شریف کې دي نو بچي ته وی یا بنی يرکم معنا ولا تکم مع الکافرین بچي راځه من سره دی بچي کشته تر خېجا او د کافر مرګتیا مکا هغه وته سوي وې څه چل دی وی وبرازي نو یو بخو راضی کنا او بخو منگ سو کنا وی نا دا اوبر راضی نا دا اوبر اللہ را لیگی اخو دا سکولو دا پاروی دا بستو دا دی طول قوم دا بربادی و دا تباہی دا پارو اوبر راضی خو یو ببر راضی وی سیلاب بویاو وی قال سآوی الى جبل یعصمنی من الماء وی دا سی چل بوکم چلی غر تا بوخی جا او په غرب استاسو انتظار کوما او استاسو تماشا بم کوما نو غر ته بوخیجم نو التبا بچم نوح علیہ السلام وتسوی قرآن دی ګوره قال لا عاصم اليوم من امر الا من رحم نن بسوکم بچکیږي نه او الله رحمک ابي خبر ده دی وتوی راخیجا نوح علیہ السلام وتوی راخیجا غوتی ندر خیجم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين یو خورا خطلو تا دغه کی بل خوتي زبم تماشکم یو مضبوطه چپه د وبورالا او د نوح علیہ السلام زوی یو لو بو تباو بربادي نو بر روان شوي د اسمان نم وبوي او د زمکه نم وبوي الله په قران کې وي ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر وفجرنا الارض عيونا فالتقى الماء على امر قد قدر اسمان نمو بو دزمکی نمو بو او برا روان شوي کم غر چې نن سبا یو سو غرونه دی په دنیا کې لکه زموږ په پاکستان کې K2 ماونټن چې وته وي K2 دا اوچت غر دی د قشان په ټول دنیا کې د ټولو نه لوی غر هغه جودي دی جودي چې څومره زره فوټ اوچت دی د جودي د غر د پاسه اتیا غزو ببرلا د نوح علیہ السلام قوم ارسوک چې څوک نامنون کې الله ټول تبا کړل
او الله رب العالمین نوح علیہ السلام او کم چې داغوی مرګریو الله ولا زبردست فتح ورکړه دا زبردست فتح او د دې 900 کاله مشکلاتونه چې رب العالمین حضرت نوح علیہ السلام بچ کو د صرف د دې سلور ټکو د برکته چې رب انی مغلوب فانتصر خدای زما امدادو کې زنن ډیر بے وسه ما الله وی داسې امداد به دوی کوم چې د قیامت دروازې پورې به یو عبرت ټولي دنیا له جوړ رب انی مغلوب فانتصر دا ډیره بهترینه دعا درو څومره چې چاته څه قسمه مشکلات دي څه قسمه ازمایښونه دي کو هغه ازمایښ تاته د روزګار دی کو هغه ازمایښ تاته د قرضونو دی کو هغه ازمایښ تاته د مقدمو دی کو هغه ازمایښ تاته د اولاد د نافرمانو دی د رشتو د رکاوټونو دی یا نور څه په دې دنیا کې ما تاسو وی چې یو انسان هم داسې نشته چې هغه په مشکلاتو کې گیر نه وي رب العالمین منګ او تاسو ته یو بهترینه کلمه په قران کې را لېږلې ده او داغي واحد علاج څه رب انی مغلوب فانتصر دا ډیر وایي په سوچ وایا په فکر وایا د رب ته ځان ورنږدې کا چې رب زما خو په دې مخ د کائنات کې څوک هم نشته او کو د مشکلاتو نه تا ما مخ کې وي د مشکلاتو نه بچ کېږم خدای ستا په وجه باندې بچ کېږم ستا په رحم باندې بچ کېږم ستا په امداد باندې به بچ کېږم نو رب انی ای زما ربا مغلوب ز بې وسه ما بې بسه ما فانتصر زما امدادو